ټیلینار کمپنۍ ختمه شوه. تاسو ته ټول ته به پته وي چې ټیلینار پی ډي سی ایل واخیسته، یعنې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن کمپنۍ والا واخیسته او ټیلینار کمپنۍ ختمه شوه. ستاسو په ذهن کې به اوس مختلف سوالات جوړېږي چې ټیلینار کمپنۍ ختمه شوه نو زموږ سیمونه به بندېږي که نه به بندېږي؟ زموږ چې یې پیسه اکاونټونه دي د خلکو پرې پوره بزنسونه شروع دي، د چا پې دوکانداریانې شروع دي، څوک ترې بیلونه جمع کوي، څوک ترې ځان له پیکیجز لوډونه کوي. نو ستاسو به دا سوچ وي چې دې سره به څه کېږي، کېدای شي که زموږ دا پیسې ضایع شي، زموږ په اکاونټ کې پیسې وي دا ضایع شي. یعنې کمپنۍ ختمه نه ده، کمپنۍ پی ټي سی ایل والا واخیسته او یو روزګار چې څوک په بل چا خرڅ کړي نو هغه بیا هغه مزید هغې له ترقي ورکوي، هغه په مخکې بوځي، ختمه یې نه. نو ستاسو مختلف سوالونه دې ځای کې جوړېږي چې یاره ټیلینار کمپنۍ ختمه شوه، زموږ سیمونه به بندېږي که نه؟ بیا د هغې نه خوا بیا ستاسو دا مسله ده چې یاره زموږ زی پیسه اکاونټ به بندېږي که نه؟ ډېر کسانو دا پوسټونه ما وکتل، ځکه مې دا ویډیو جوړه کړه چې یاره ټیلینار کمپنۍ ختمه شوه، د زی پیسه نه خپله پیسې بار کړئ، هسې نه چې بیا دا ضایع شي. نو ستاسو دا مختلف سوالونه دي، د دې ټولو سوالونو به موږ تاسو ته په اخره کې جواب درکوو. چېرته مو مه ځئ، موږ سره اوسئ. اوس راځئ چې په دې یو تفصیلي ویډیو جوړه کړو، تفصیلي خبرې پرې وکړو چې یاره کمپنۍ ولې ختمه شوه، په څه وجه ختمه شوه، او آیا دا به اوس ښه کار کوي که د هغه مخکې نه به سلو وي. نو راځئ موږ سره. که زما په چینل باندې نوي یئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ، لایک او کمنټ هم وکړئ. اوس راځئ د ټاپک سایډ ته ځو. نو تاسو ته به پته وي ټیلینار چې په پاکستان کې کار شروع کړی نو دا په اپریل 2004 کې دې ته لایسنس میلاو شوی او بیا په 15 مارچ 2005 کې په راولپنډي اسلام آباد کې خپل سروسز شروع کړل. په 23 مارچ دی بیا په لاهور، فیصل آباد او حیدرآباد کې خپل سروسز شروع کړل او داسې رفته رفته په پوره ملک کې دی خپل سروس شروع کړ. خو تاسو ته به پته وي چې نن سبا که وګورئ نو د ټیلینار سروس ډېر انتهایي کمزوری دی او بیا خاص کر چې بجلي نه وي نو نټ خو یې بالکل کار نه کوي. هغې وجه دا ده چې بجلي لاړه شي نو د دې سره بیا چې کوم ډیزل پټرول به دې کوم په د دې دا مشینري چلیږي ټاورو ته نو هغه دې نه پرووایډ کوي. په دې وجه د دې سروس کمزوری دی. او دویمه خبره دا ده چې دا د ناروې کمپنۍ ده. نو ناروې یو بار ملک دی، یعنې که څونه پیدا ورته کېږي نو موږ ته دې څه پیدا نشته. بهرحال د بار ملک نه زموږ دلته په پاکستان کې انویسټمنټ شوی او ښه خبره وه چې زموږ په ملک کې څوک انویسټمنټ کوي نو دا ښه خبره وي. خو بهرحال چې دا پی ټي سی ایل واخیسته نو پی ټي سی ایل زموږ د پاکستان کمپنۍ ده. بیا پی ټي سی ایل سره یو فون هم دی. نو که تاسو وګورئ نو یو فون د ټیلینار په نسبت ډېر ښه کار کوي. نو دا به اوس داسې وي چې په کومو ځایونو کې د ټیلینار ټاورې وي هلته به پی ټي سی ایل هم کار کوي، سات سات به یو فون هم کار کوي، او چې په کوم ځای کې بیا د یو فون ټاورې وي هلته به ټیلینار هم کار کوي. دا به دوی په رفته رفته دا سیسټم ټول یو کوي. نو که تاسو وګورئ او ستاسو سوالونو سایډ ته اوس راځم چې یاره که مثلا ما چې کوم پیکیجز لګولي دي یا د ټیلینار سیم استعمالومه یا مثلا زه ایزي پیسه استعمالومه نو د هغې به څه کېږي؟ نو د هغې هېڅ هم نه کېږي، هغه به هم داسې روان وي. دوی به صرف د دې پیکیجز یا مثلا نور چې کوم سروس دي د هغې د ښه کولو کوشش به کوي پی ټي سی ایل والا، او د هغې د ښه سایډ ته د بوتلو کوشش به کوي چې یاره دا نور هم مضبوط شي او خلک یې استعمالول هم شروع کړي. دا هېڅکله هم نه ده چې یاره ایزي پیسه به ختمېږي، زموږ اکاونټ به بندېږي، زموږ پیسې به ضایع کېږي. دا هېڅکله هم نشي کېدی، ځکه چې د دې خپل یو معاهده د حکومت سره شوي وي، دې ته یو لایسنس جاري کړی شوی وي. څنګه چې هغې ته لایسنس جاري کړی شوی داسې پی ټي سی ایل والا ته هم لایسنس جاري کړی شوی دی. نو هغې د دې ټول چې کوم ایزي پیسه اکاونټس وغیره څونه سیسټم هم وي نو د هغې سمیت سره دې په 108 ارب روپۍ اخیستې ده. او تاسو به دا هم اورېدلي وي چې په 2022 کې دا خبرې شروع وې چې یاره ټیلینار کمپنۍ ختمېږي. هر چا به هغه وخت نه ایزي پیسه نه چا پیسې ورکولې او چا به پیکیج نه لګوله او چا به څه کول چا څه. خبره اوسه پورې تقریبا 2 کاله پکې تېر شو، اوسه پورې راورسېده چې یاره ایزي پیسه به بندېږي او یا به ټیلینار کمپنۍ ختمېږي. نو ټیک ده چې ټیلینار کمپنۍ خو ختمه شوه خو نه دا ایزي پیسه اکاونټ بندېږي، دا به هم چلېږي او دا سیمونه به هم داسې چلېږي. ستاسو چې کوم پیکیجز وغیره کوم سیسټم وي هغه به هم داسې بحال وي، هم په دې طریقه به چلېږي. نو دې کې د خفګان، دې کې د یارې، دې کې څه قسمه داسې مسله نشته. په یو ملک کې چې یو کمپنۍ کار کوي هغه باقاعده د هغې سره یو معاهده شوې وي، د هغې معاهدې تحت هغه چلېږي. که هغه خرڅه کړی شي نو بیا هم هغه یو معاهده کوي، د هغې معاهدې تحت چلېږي، هغه خپل صارفین ختمول نه غواړي. مزید به زموږ چې کوم پی ټي سی ایل والا کمپنۍ ده نو دوی به کوشش کوي د دې د ښه کولو. او بل د خوشحالۍ خبره دا ده چې پی ټي سی ایل کمپنۍ ده نو زموږ د پاکستان کمپنۍ نه که موږ استعمالوو نو د دې نه به پیدا زموږ خپل ملک ته کېږي
خو دویم طرف ته دا خبره ده چې لکه مثلا یو طرف ته د خوشحالۍ خبره ده، بل طرف ته د خفګان خبره ده. د خوشحالۍ خو دا ده چې پی ډي سی ال پاکستان دا کمپني واخیسته نو زموږ ملک ته به پیدا کېږي، خو د خفګان خبره دا ده چې زموږ په ملک کې چې کوم انویسټمنټ د بهر ملک نه شوی نو هغه ختم کړی شو. داسې مزید ډېرې کمپنۍ دي چې هغه زموږ په استعمال کې یا نه وي یا موږ ته پته نه وي. ډېرو کمپنیو داسې په پاکستان کې خپل انویسټمنټ ختم کړ، خپل روزګارونه یې ختم کړل، لاړل واپس خپلو ملکونو ته. نو دا زموږ دپاره د یو خفګان خبره ده، د یو نقصان خبره ده، ځکه چې په یو ملک کې د بهرو ملکونو نه ملکونو والا راځي انویسټمنټ کوي او دلته کاروبار کوي، نو د هغې نه ملک ته هم پیدا وي، ځکه چې هغه ملک ته ټیکس ورکوي او په هغې کې زموږ د ملک خلک هم په روزګار وي. نو دغه د خفګان خبره ده. نور بل سایډ ته د خوشحالۍ خبره دا ده چې د ټیلینار سیګنل سروس ډېر انتهایي کمزوری شوی او انټرنېټ یې خو بالکل کار نه کوه، خاص کر چې بجلي به لاړه. نو په دې وجه باندې یو فون ما پخپله استعمال کړی، یو فون د ټیلینار په نسبت ډېر ښه ښکلی سروس ورکوي. نو په دې ما تاسو سره دا ویډیو جوړه کړه چې د کومو ملګرو چې کوم ملګري وو او هغې به ټیلینار چې سیمونه به بندېږي یا به د دې دغه چې کوم ایزي پیسه اکاونټ دی نو د دې نه خپلې پیسې بار کوي، نو د هغه ملګرو هغه غلط فهمیانې ما ختمې کړې د دې ویډیو سره. اوس به تاسو ټول ښه په خوشحالۍ ایزي پیسه اکاونټ استعمالوئ او خپل کاروبار خپل بزنس به په دې چلوئ. نو اوس راکئ ماله اجازت د لوی الله